سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الآية دا سورة نساء آيات نمبر شپږم پارہ نمبر سلورم رکوع نمبر 12 آیات کریمه کې د علماء مفسرینو د وینا مطابق دا مسله ذکر کوي چې یتیم ته په کوم وخت کې مال حواله کوي شي د یتیم د لپاره څومره ایج شرط دی څومره عمر چې هغه عمر ته ورسي نو هغه ته خپل مال حواله کیږي نه دې آیات کریمه کې د هغې دپاره اصول او ضابطه ذکر کوي و د یتیم باندې به امتحان وکړي امتحان ورته وکړي که چېرته یتیم په امتحان کې کامیاب شو او هغه هوښیار او تاسو ته پته ولګي چې سړی هوښیار دی او دې ځان سنبالولی شي مخکې هغه ته بیا خپل مال حواله کړي او که هوښیارتیا پکې رانه ورغلې قمقلو نو تر هغې پورې به ورته مال نه حواله کړي تر څو پورې چې هغه نه تا هوښیارتیا لیدل دي ځکه که دې قمقلي نه بس دې به پیسې چې دې مال دولت په پاک طریقه باندې والوځي او بیا به کلنګل لدې سپېره نستي بیا به خفئ نه بیا به وایي چې زموږ مشرانو مونږ ته چا دومره نه ویل لکه چې دا کار مه کوه نو بیا به سبا کېدی اصل ښه خبره نه ده د آیات کریمه کې د امتحان دپاره ذریعه ذکر کوي وجه ذکر کوي سبب ذکر کوي د هغې نه من جمله مفسرون نقل کړي چې ته به لږې پیسې ورکړې یتیم دی امتحان به وي چې دا سړی هوښیار شوی دی لږې پیسې ورله ورکړه په دې باندې به تجارت وکړه هلکه په دې باندې څه وکړه تجارت لاړ شه بازار ته په دې څه څیز واله او خرڅ یې کړه هغه لاړ څیز یې پرې واغسته خرڅ یې کړه پکې فایده وکړه منافع پکې راغی خوشحاله و انسان کنډیشن ته ګوري اندازې ته ګوري بس بیا ورته خپلې پیسې حواله پته ولګېده چې ماشوم نابالغه هم تجارت کولی شي چې هوښیارتیا پکې علما وایي خپل ماشومان چې دي دې تاسو داسې وساتئ چې دې د ماحول نه یېري بعضې کس ته ویل لکه دا ماشوم ولېږه چې لاړ شي وایي نه چې دې بازار ته نه شي تللی که دی لاړه ته ګاډې دله دلیري ورکه دله بهادري ورکه دې کوله وکړه خو د نګرانۍ د لاندې چې دې هر فنې مولی زموږ د بازارونو د ماشومان نه دي د شهرونو هغه زلمي او بازار کې نه سرغستي شي بولاګانې بولاګانې غټې سم نشي کولی چې دې پلارو سره خامخا سي نه دکې معمولي رشد وکړې دا لږ معمولي هوښیارتیا پکې دی خوشې کړه نګراني کوه چې غلط نه استعمالېږي او غلطې پیسې نه لګوي باقي ته ورپسې ګوره لاس ورپسې واخه او دې دغه کا کوله وکړه چې دې لږ وخت کې ورته انشاءالله ډېره پیدا به وشي لږ وخت او که دې ته بند وساتې دی به غټ شي او چې کله دا ماشوم بند وساتلی شو دی غټ شو نه دی چې بیا ډېر هم غټ شي خو دی بیا خپل کار نه شي کولی دی که یاره دننه پرته وي من جمله دا خطابت نه دی بیان کول خطابت منبر باندې کېناستل دا هم در چا کار نه دی موږ داسې علما لیدلي دي پخپله ما لیدلي دي چې داسې علما چې کتاب ته کینی ستا دا ذهن وړوي د قابلیت پې ختمه چې قلم کله کیږي نستا به ته ټوپۍ سر نه غورځېږي
دومره قابلیت هر میدان کې هغه چې دی نو وتی دي او چې کله میدان د خطابت لراشي منبر لراشي نشي کېداسته یری سچل دي ولی دا چلیدلی دي د مدارسو کې دا استادان چې دي په ماشومان باندې بیانونه کوي عربه کې بیانونه په خپل کوي او اردو کې عربی کې پښتو کې دا د میدان ته ودی دي د زړه ور کوي ناغي بعض ولدا علماء شو مونږ ولیدل ناغي بیا مونږ ته دا ول زموږ خبره وي دبل چې په واسطه نه تاسو کو ځکه مشران یې شي کوله بیان دي شو درې یعنی دا څه قابلیت پکې چې حیران بشي وای دا ونه په وخت باندې دا کار نه کړی چانیو مخکې کړی اوس موږ بیان نشو کولی نشو درې قدرتي بس هغه یې راړی کو او درې دما نه باسه به زو درې درې نه وړه نه وتی نه الکه مړه میدان ته وځه زمونږ استادان چې کله دا واړی طلبه دې میدان ته وباسي بیان د پر په مزه مزه ول خپل نس کې په ترتیب برابر کې طلبه راځي به کړه بیان وکړي نبي چې کله دغه شي عوامو ته وباسي نبي هم یری هغه ته وایي تړه کې فرض کا چې دا ټول ګوپیان دي داسې دي دا ټول ګوپیان دي زه ګوپیان ته کېږم تو فرض کې ګوپیان او کته چې دا ماته انسانان نسل بیا بیان نشي کولی نه ګوپیان فرض کې په مزه سټپ بای سټپ پسې ان شاء الله ته به هری وروج ته ورسې بیا به ان شاء الله ډېر کار او کنه ته چې نه نو با او بعض کس جمع نشي ورکولې بعض علماء کی جمع نشي ورکولې چې څنګه مخکې کېږي بس ریورس ګیر لګي ولی دې په وخت لاندې شوی نه دلته مې چې ګوره تاسو چې دې نه پته ولګي دا امام قرطبي وایي تفسیر دور منصور چې پته ولګي دا چې ماشومان تجارت کولی شي او دی چې هوښیارتیا پکې وړاندې کې چې دی کار وکړي نه دې علم میدان ته وړاندې کړي دین میدان ته قرآن په یاد کړ د انسان کې الله ډېر کمالات دي کې خدای دې رښتل غواړي هغه لپاره ماهرین استادان دې ضرورت نو دا چې دې دا صفات دي مددار صفات دي سړیو کې دکاندار دی ګل خان تاسو پیژنئ هغه باره کې ما خبر اورېدله والله خلک ټیک دی هغه غلطه ده خو ما اورېدله دی وایي ورکوټ یو نو وایي د ده والد صاحب وفات شو نو ډېر لوی دکاندار دی ډېر لوی دکاندار لوی سطح باندې چې دی نو سپلای کوي نو هغه والد صاحب وفات شو دی ورکوټ یو د کور ذمهواري په ده باندې را وایي دا چې اوس پس کوو نو کور کې ځان له ورکوټه باندې کې دیواله کټ کچا دیواله هغې کې چپس پاپړ وړه پکې مخامخ جوړه کړه ماشومان چې به ته ورته وایي مړه لیوني یې داسې کړه ټکه ماری ته ناست وي داسې کړه استاد داسې یې ذکر چې خلکو روزې خاندل خو دې وایي چې بیا به خپله قصه وایي کوله چې به هر حال ما د خلکو خبرو ته ونه کتل بس ما خپل کار جاري وساته ما وایي ذمهواري راغلې ماشوم وه خو څه به یې کړی بله لاره نه وه په مزه وخت تېرېده 15-20 سال شو خو هغې سره ما ایکسټرا نور کار هم کول لکه د بټي کوداله او دا شان د مزدوري مې کوله ټاټکي مزدوري ځکه باید کار نه کېده خو یو ورځ راغلم وایي ستړی وم ماسپښین نه وروسته تقریبا 20 سال زما عمر وایي 18 سال په دوکان کې کېناستم ډاډه مې واچول چې یا الله پاکه تاسې زه خو ستړی شوم زما عمر هم دومره نه دی او دعا مې وکړه مختصر شانتي او د سترګو مې نری وکړه غونډه کې راغلی الله ترې مې فریاد هغه ورځ شوه وایي ورو چې دی نه دا چا کور و هغه کور هم د بل چا و هغه کې ما دا شی شروع کړی الله کریم هغې نه دومره وجود ورکړه چې نن سبا چې دی نو په سړی روکې راغلی هغه د هغه نوم دی تاسو به مشرانو ته پته دي نه دا په مزه نه دی نه فتح ولګي تاسو د ماشومانو له څه ورکړي زړه ورکړي د علم میدان کې د قرآن میدان کې سبق میدان کې د سکول میدان کې تعلیم میدان کې د تجارت میدان کې هر میدان کې وباسئ هر میدان کې وباسئ سیکنډ ټایم کې تجارت کې خپلې خبره زبردست بل څه دغه کوي نه انشاءالله چې وخت تېرېږي دی به انشاءالله کامیاب به هر حال وابتلوا الیتاما امتحان په یتیمانانو باندې
وابتلوا الیتاما امتحانو کې په یتیمانانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح هر کله چې ورسیږي دی وخت د نکاح ته نکاح وخت چې ورسیږي هغه پر امتحانو کې یا دا چې کله د نکاح وخت ورسیږي په امتحانو یعنی بالغ شي معنا دا شي بالغ شو بیا په امتحانو کا بالغ شو دایدا پر خپل عمر شرط دي بعض علما 14 کاله دي بعض 15 کاله دي بعض 13 کاله بعض 12 کاله دي جنې دا پر نه کاله څوک 12 کاله دي په هر حال د بعض انسانانو وینه یخي داغي د عمر نړۍ دي لیکن هغه لا په اگا بغاني بعض انسانانو وینه ګرمي داغي د عمر نه کمې لیکن هغه څه شي بالغان شي دا پرم دا اوس کو چې نو ډیجیټل دا ور دي مسالې دي ګرمایشت ټول نو مشران ته پته لګي بیا په خپل باندې لو ابتلوا الیتاما امتحان کې یتیمانانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح هر کله چې ورسیږي دی وخت د نکاح ته فإن آنستم کشرت پوری د تاسو او محسوس کو تاسو منهم د یتیمانانو رشدن او خيارتیا نفدفعوا ورکه دویتا الیهم دویتا اموالهم مالونه دوی کتا ته پدې کې خيارتیا معلومه شوه چې دا خيار دی سنجیده به خبره پويږي او دې چې دینو دا خوتل دا ټول دیو کو پیسې دی ورکړي لا شاله کداو کروڑه او شابکه ناغه پاغه برابر شو ناغه نورست بیا فدفعوا الیهم اموالهم بیا خپل مال سکه حوالک ولا تاكلوها مخره تاسو مال یتیمانانو اسرافن د ضرورت نه زیات یو اسرافن ډیر ولا تاكلوها اسراف تاسو مخره مال یتیمانانو بے ضرورت د ضرورت نه زیات یې ضرورت ویني د اخر ته وړي شي څنګه وړي شي دا غي طریقه ما سوره بقره کې تاسو ته دا کړو وضاحت کړو هغه داسي د یتیم د مال لتا وړه واغستل خپل سره د میکس وړل نه دا یتیم وړستا په وړو کې راځي دا هغه په وړو کې ورل نو گویا تا داغه نه خوراک کو لیکن تا ځکه خو نه وکړي اته خپل حق ملو شتا تا خیر وبدار پجلته سره ایا ولا تاكلوها تاسو مه مال یتیمانان اسرافن ډیر وبدار پجلته سره څنګه ډیر او څنګه پجلته سره وای دا سړي او دا سړي پجلته سره چې ای یکبرو مخافت ای یکبرو د دې یاري نه چې دا بغړ شي چې دی غټي کې راشه د ما ول سکا دې چې بازار کې یتیم دی یو پکې زیاته او کله کیسه داغه پاو داغه کلو راواله اسراف شو او دویم وبدار پجلته سره دې بیا غټي ساوراته سما بیا سره راکړه چې دې بازار کې چې بده ما برابر کړی ندلتا مخافت پټته ولا تاكلوها اسرافا وبدارا مخافت ان يكبروا د دې یاره نه چې دی بس شي غټ پښینه چې غټ شي بیا زما باندې ته راسه چي زما پیسې راکړه زما مال راکړه شابکه نو راشه دا غیر مخ ولا فاریه حق چې په ځان کې چې وتا ته کولای کړی صحیح دی پیدا څه نه کوي بس ته آیات چې دی وګورئ وابتلوا الیتاما امتحان کې په یتیمانانو باندې حتا تر دې پورې ذاب له النکاح چورسیږي دی وخت نه کاته فإن آنستم که محسوس کو تاسو منهم د دوینا رشدن او خيارتیا نفدفعوا الیهم اموالهم فدفعوا ورکه تاسو الیهم دی یتیمانانو ته اموالهم مالونه دوی ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ولا تاكلوها مخره تاسو مال دی یتیمانانو اسرافا زیات یا د ضرورت نه زیات وبدارا اپجلته سره ای یکبرو د دې یار نه چې دی بغړ شي نه بیا وتا پوس کې چې کاکا زما کو لګي دا پاو او تا خو سیرا چولې دا صحیح ده کنه او بدارا جلته سره چې دی غټي کې راشه بس نو د یتیم نوال وکړه یاد ساتي ګوره دا څومره یتیم برکه دا خبر را راوړي دا احکامات کی سوره نساء دا د قرآن خبرې دي یتیم سره بس کوي تاسو ډېر دغه تربیت کوي دغه خیال ساتي دغه د مال خیال ساتي زکه یو وخت دا سره روان دي چې ته په دنیا نه رخصتېږي نبی الله صلی الله علیه وسلم په چوکټ سره الله زموږ درادش یو مسله دا ذکر شو چې یتیم تر کله تاسو خپل مال حواله کوي
نو هغه به وګورئ که هغه کې صلاحیت د مال د حفاظت او د هغې نه وروستو به هغه ته مال حواله کولی شي او د هغې طریقې وښودله چې هغه به تاسو د هغې امتحان اخلی امام قرطبي تفسیر در منصور دغه شان نور مفسرین هم تفسیر ابن عباس ابن کثیر دغه شان نور علما کرام وایي چې آیات کریمه دا په باره د رفاعه کې دی ثابت ابن رفاعه دا یو کسو دی وفات شو د ثابت تر راغی نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم له او ورته وی چې اې د الله پیغمبره رفاعه وفات شو زما ورور د غزوی ثابت دی او زه غریب ما سره مال دولت شته زه د هغه مال نه خوراک کولی شم د آیات کریمه الله کریم رولېږي تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه وی حافظ ابن کثیر وی په عربو کې دا ترتیب و چې کله به یو کس کور کې وفات شو نو کور کې چې به کم مشر و ورونو کې بس ټول مال به د هغه شو بیا ای کې به د کشرانو حصه نه رسېده د هېڅ چا پکې نه رسېده الله کریم حکم راولېږه چې نه داسې بني او ورپسې بیا وروستو تقسیم کېږي د هر چا ته د خپلو خپلو برخو ذکر را روان دی چې دا خو داسې نه ده هر چا ته خپله خپله حصه میلاوېږي داسې نه چې کوم پکې مشر ورور هغه یې په ټوله باندې خېټه ور واچوي بس منځرما ټوله ده دا چا ویلي دي اوس هم معاشره کې دا خبرې زموږ په دې پښتنو کې مرایجې دي چې کوم مشر ورور یې هغه سره رسېږي کشره یو بل ته وایي یار دوست ته وایي چې یار د سره دا مځمکه ده ډېر وخت خو شو بس ته موږ دې راکړې هغه ته نه حواله کړي بس ورکوله ځان له قصص ځان اصله درد سر زیات ہے ٹھیک تا مشر بس خپل خپل حسابونو ته حواله کړم چې د بچو پلاران دی بس ته وخت کې ماشومان کشرانی بیا په خامخا سره برای او چې دا سینوی هغه مشران شوي د بچو پلاران هغه چا خپل خپل حساب حواله کې ځان سر سپک کړه سکي خپل ترتیب الله راو دیګا زبردست ترتیب راو دیګا نه دی اخرینو جملو کې یو د خبر ذکر کړي بلکې درې څلور خبرې یو خبره دا ده و چې کم کس مالدار دی هغه خو بالکل د یتیم د مال ځان ساتي یو مسله ده چې کم مالدار دی هغه به د یتیم د مال نه بالکل ځان ساتي زه دا چا خبره ده بده مرغه معاشره کې چې کم مالداري هغه زیات تر په هغې باندې لاس لګولي څوک ورته څه ویلی نه شي غالب مالدار دی پاور دی ومن کان غنیا فلیستعفف وایي دې هو ځان خامخا ساتي ګوره دا څه کوي او چې کم کس غریب دی او د یتیم مال دی ترې غریب دی وایي او دې خوري خیر دی خو په طریقه باندې وي خوري فلیاکل بالمعروف څنګه هغه د یتیم پیسې به راولي یا د هغه ځمکه ده په هغې به تجارت شروع کړي او مضاربت دې وکړي مضاربت پیسې د هغه دي په مضاربت وکړي نیمه ګټه د هغه نیمه د ده نیمه د هغې اکاونټ کې جمع کوي او نیمه یې ځان له استعمالوي پیسې د استعمال کې خیر صحیح طریقه ده خو وایي داسې نه مفسرینو چې داسې مني چې دی غریب دی او دا کوم مزدوري دیاړي هغه راځي هغه جمع کوي د یتیم مال ته کار ویلی په دې صورت کې بیا په دمه دا کار حرام که دغه ترتیب کولی شي باب هوا نعمه والا فلا دوه مسلې شوې درېیمه مسله دا ذکر کوي و چې کله یتیم هوښیار شو برابر شو او تا ول خپل پیسې خپل مال دولت ورته حواله کو بینک بیلنس وایي په هغه به د ګواهان خامخا مقرر کړه ګواهان القصیص دي لیکل ورسره وکړه او ګواهان پکې مقرر کړه ځکه سبا بیا دی و چې تا مال نه دی راکړی کاکا و چې تا نه مال درکړي ګواهان مقرر کړه ښه مزېدار او ولیکل وکړه چې ما د خپل وراره ته پلاني ټیم باندې د پلاني کسانو په مخ کې دومره پیسې ده چې کوم مال دولت ما سره ورته ما حواله کړه د هغې نه پرې ګوتې ولګوه د سړو نه به د ګس لاس مټۍ ګوتې ولګي او زنانو نه به د ښي لاس مټۍ ګوتې ولګوه صحیح ده خبره ورته حواله کړه څلورمه مسله دا ذکر کوي ګواهان نه بیا به سي ګواهان نشته بیا به څه کوي نه څلورمه مسله دا ذکر کوي چې ګواهان نشته قسم ولا ورکړه
او مسله الله توس پر وکفا بالله حسیب الله وس نور ماته پته دا څلور مسلې ذکر کیږي ما تاسو ته پښتو کې او عربي کې ان شاء الله ذکر کیږي صحیح ده ان شاء الله. ومن كان غنيا هغه څوک چې وي مالدار فليستعفف ځان اوساتي مال د یتیمنا استعفاف دی بخامها کې نه راکشي کې ګور خیال لګي داسې باندې کې. ومن كان غنيا هغه څوک چې وي غني مالدار فليستعفف ځان اوساتي مال د یتیمنا یتیم مال دینه ورنځي کې نه دی خوري. ومن كان فقيرا هغه څوک چې وي غریب محتاج فليأكل او دخري مال یتیم خو ګره بالمعروف موافق د قانون شریعت د عرف مطابق هغه ته ما ذکر کسنګ به پر طریقه مې دا ته خو ده. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاذا دفعتم هر کله چې ورکوي تاسو اليهم د یتیمانو ته اموالهم مال د یتیمانو فاشهدوا عليهم گواهان مقرر کې پدی باندې درې مسله شو. صدرو مسله چې گواهان بیا وسګي قسم باور لور کی قسم باور سره پکيو کی وکفا بالله حسیبا کافی د الله حساب کتاب کوونکې اور حساب شاته والا کی الله تبارک والا کی او سره محاسبه کوي بس خبره ختم کوله اپنے انکو ختم صحیح ده کنه چرګه زما چرګه ډیران زما ډیران سریږي وسریږي با وزن له غاړه پارېږي کی مسله ورته سیس بوته اوس پاره بس پین باز ګرځاته لکم دینکم ولید. نبی کریم محمد عربی فرمای حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه روایت وروړي دي و چې کم خلک یتیمانو مال خوري و قیامت په ورځ باندې با چې کله د قبرونو راباسي کنه فاذا نفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون في الصور صوت نوې د دې خلکو دخلونه د سترګو نه د اور شغلي کیږي وي پیدا خلکو چې دا کسان چې د یتیمانو مال خورلې دا خلک دا به انتخابي نشانه دنیا کې خلک انتخابي نشانه کوي د دې بدايه انتخابي نشانه او نور روایت کې راځي د خلکو بخېټه دا د غرونو په شان دي غټي غټي چې کوم خلکو د یتیمانو مال خورلې او بل روایت کې چې کوم سود خواري دي د خېټه په شان دي غټي غټي سود خورو خېټه الله دې راځي دا دنیا دا جون دا بتیر شي کو سپور دا کپراټه دا کلهګه دا کډېره دا هغه به نتیری دا جون نتیری اب دنیا کې خیر دی لګ دا ته تکلیفي اړو له ساتو کسانو مخ کې وذلتي د کلی مخ کې علاقه مخ کې ال د بیا د عالمي دنیا په مخ کې ذلت ټول امتونو مخ کې ذلت دي ټول براجم شي تمام بیا کرام براجم شي الله کریم دی زمون نبی کریم محمد عربی دی صلی الله علیه و سلم او دا خبرې وکي ناغه ذلت سره کدل تک گزاره بس تکبیر آسان دی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا الله زموږ دانش يا الله کړي ګناهونه معاف الله انتکم پر نو سات الله موږ د نفس شیطان شر نو سات رب کائنات د مسره مشران دي کشران مجوانان دي الله دې جن کې مال حال کې برکت نه واچي ارت ګر ډېر زیات بد حال دی ګلې دي زه په ځای باندې او راځي د لګونو دي غریبانو پښتون زه تر رسیدي دعا وکي الله کریم دا چکم حل شروع دی اے رب دا ستا طرف نه دي دا درن الله ستا طرف نه دي الله دې غریبانو د مال حفاظت وکي الله دې کول برکت بچي ادا ور الله د خطرناک حالات لمحاتن الله ساتي الله فصل را رسیدل دي غریبانان دي دې خلق الله دې تسترګي وي چې کوم ګناهونه دي خدایا هغه ته معاف کړي دا غي د وجه الله مونږ بنسي الله ټول مل رحم وکړو دې ملک الله زمون امن راولي ډېر بدامنی دا الله دې په دې ملک باندې الله رحم وکړي د هر طرف نه بل شانتي اوازونه شروع دي ډېر ګندا ډېر خراب وي د اوازونه راځي اے رب مسلمانانو حافظ ناصر شي الله زمونږ چې غلطي ما استعماله الله زمونږ چې په خپل کنټرول کې الله راولي چې زمونږ چې الله د قرآن سنت خلاف د پیغمبر علیه السلام خلاف دا شانتي د دین خلاف دا شان د تمام کتبو الله خلاف استعمال نشي الله موږ خپل رحم وکړو الله زمونږ د تمام امت مسلمه د الله رحم وکړو الله د حرمین کریمین الله حفاظت فرمایي زمونږ راضي شربه
در ټولو اخره خاتمه په ایمان وصلی الله تعالی خیر خلق